کله چې دی واپس شو سعا فی الارض واپس شنو دی کوشش کوي پزماکه کې د دې لپاره لیفسد فیها چې فساد وکي ويهلك الحرث والنسل او هلاکی فصل لره والنسل او نسل لره نسل له حیوانات لره والله لا يحب الفساد والله فساد نه خوخي واذا قيل هر کله چې د تویل شي اتق الله ويرګد الله نه اخذته العزه نو سیدل غیرت بالاسم په ګناه کولو سره فحسبه جهنم نو کافر در لپاره جهنم ولبئس المهاد او خامخبت زید بد ټکانه دا جهنم او د په مقابله کې صہیب رومي چې دی ومن الناس او ځنې د خلکو ناغدي یشری نفسه چې اخلی خپل ځان یا خرڅي خپل ځان ابتغاء مرضات الله د الله د رضامندۍ د لټولو لپاره والله رؤوف بالعباد او الله مهربان دی په بندګانو باندې یا ایها الذین آمنوا ایمان والو ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په اسلام کې پورا دا د هغه صحابي په باره کې نازل شوی چې هغه مخکې يهودي او بیا مسلمان شو عبد الله ابن سلام سیب نو نبی علیہ السلام نه اجازه وغوښته چې زه خو مسلمان یم او مسلمانان به د جمعې د ورځې دغه کوي قدر به کوي د عبادت د لپاره جمعې ورځ ده کنه خو که زه پکې د اسې د هفتې خیال هم ساتم ولې چې دا زموږ سابقه دینو او غوښه خوړل څه فرض خو نه دی خو یهودو په شریعت کې منع او د مسلمانانو په شریعت کې جایز ده نو که زه مسلمان هم یم او اسې هغه د یهودیانو د هغه هفتې د ورځې مو سره عبادت کوم او یا هغه د اوښ غوښه زه نه خورم نو په دې کې خو به څه منع نه نو دیو جن دا آیت نازل شو چې نه چې په اسلام کې داخليږي بیا به پوره داخليږي بیا به داسې کار نه کوي چې په هغې سره ستا مشابهت د چا سره پیدا شي د یهودو سره نو ځکه الله تعالی وایي یا ایها الذین آمنوا ایمان ولو ادخلوا فی السلم کافه داخل شي په اسلام کې پورا ولا تتبعوا خطوات الشیطان او مروانیږي په قدمونو د شیطان انه لكم عدو مبین بشک دا شیطان تاسو د پاره د دشمن ښکارا فین زللتم او کچری تاسو خوې دی من بعد ما جاء وعید دی پس داغینه چراغلی تاسو دلایل نو فعلم پوی شی ان الله عزیز حکیم بشک الله تعالی زور اور بادشاہ دی حکیم حکمت والا دی دا خلک ایمان ولی نه راوړي وې دا خلک په دې انتظار دي چې الله تعالی د وریځې په سایه کې راښکاره شي یا پرشتي راښکاره شي نو تاسو ماته دا ووایئ زما اولنی درس ذهن ته راولئ چې که موږ الله ولیدو نو دا بیا ایمان بالغیب شو که ایمان بالمشاهده شو دا خو مشاهده شو بیا خو که ته نه منې یعنې که به دې منې بره چې پرشتي تا ته راښکاره شوې نو پرشتي خو چې فرعون ته راښکاره شي د فرعون په شان سرکشه ویل زه اوس ایمان نه وړم خو دا ایمان ولې قابل قبول نو ځکه چې دا آسماني مخلوق ولیدو نو چې تا ولیدو نو ګوره چې یو سړی وایي زه توبه وباسم والله توبه قبول نه کړه د فرعون په سمندر کې ولې وجه د هغې دا و چې هغه آسماني مخلوق ولیدو نو چې تا ولیدو نو دا خو ایمان بالغیب نه شو دا ایمان بالمشاهده شو نو ځکه الله وایي دا کافران انتظار نه کوي مګر د دې خبرې ای یاتیهم الله دا چې راشي دوی ته الله تعالی فی ظلل من الغمام په سایه د وریځې کې والملائکه فرشتې متراشي نو چې که الله راغی او فرشتې راغلې نو وقضی الامر بیا خو کار وشو بیا خو فیصله وشوه بیا دې که ومنله جوخه که ودې نه منله بیا خو د باندې عذاب راځي وإلى الله ترجع الامور او دی الله تعالی طرف ته ګرځولې کېږي ټول امور نو لہذا ډېر سوالات به نه کوئ چې الله ولې ناراضي او پلان کې ولې ناراضي دا سوالات بني اسرائیل کړو او ډېر معجزې به نه غواړي ورنه بني اسرائیل ته انبیا څومره معجزې ښکارا کړو نه منلې و نه و منلې نو لہذا د ډېرو معجزو د ډېرو سوالاتو نه ځان ساتي سل بني اسرائیل تاسو وکړه د بني اسرائیلونه کم آتیناهم چې موږ څومره ورکړې وې دوی ته من آیاتین یعنی نخ بینه واضحه ومن یبدل نعمت الله او چا چې بدل کو نعمت د الله تعالی یعنی اسلام چا چې د اسلام دا نعمت بدل کو پر اختیار کو من بعد ما جاءته پس دا غینه چې دا نعمت د الله تعالی دوی ته راغی اسلام نو فإن الله شدید العقاب نو بشک الله تعالی سخت عذاب ورکون کړي چې د الله یو دومره غټ نعمت اسلام راغی دی بیا هم نه مني وی ځکه چې د دنیا د ژوند دی ته اسې خدای خیسته ښکارا کړی دی زین للذین کفروا مزین کړی شوی دا کسانو د پاره چې کوپرې کړی دی څه شي الحیات الدنیا ژوند د دنیا ويسخرون من الذين امنوا او مسخره کوي پاک کسانو پسې چې ایمان راوړي والذین اتقوا او پاک کسانو پسې چې د الله نه یری ها چې په اهل ایمانو پسې مسخره کوي حالان کې
والذین اتقوا هغه کسان چې متقیان دي نو فوقهم یوم القیامه د دوی د پاسه به د قیامت پر ورځ باندې دوی چې په کوم مسلمانانو پسې خاندي د مسلمانانو په جامو پسې خاندي د مسلمانانو په شکلونو پسې خاندي د مسلمانانو په دین پسې خاندي نو الله وي د قیامت پر ورځ باندې به دا خکته کوون د خندا کوون کې بخکته یو د مسلمانان به په د باري والله يرزق من يشاء او د کافرانو د مسخرونه مې یریږي او یا د غو سره تعلقات ساتل ضروری دي بیا به زمونږ معیشت نه الله رزق ورکوي چاته جو غواړي بغیر د حساب نه کان الناس امه واحده د دې آیت د خلاصه وي خلاصه ردی ده چې بعضو خلکو بداویل چې د الله سره په خدای کې شریکان شته دا شریکان د کله نه پیدا دي نو کله الله سره شریکی نو چې څنګه د الله ابتدا نه د معلومه نو دغه شان به بیا د شرک ابتدا نه معلوم چې الله د نامعلوم وخت نه دی نو دغه خو پکار ده چې د شرک هم بیا د نامعلوم وخت نه وي حالن کې دا شرک نه وي ایجاد شوه سیز په د انسانانو دغه وخت تیر شوی دی چې دا ټول په یو توحید ولاړو رستو شرک پیدا شوی دی نو کدا شرک د الله سره د پخوانه نه وي نو ابتدا به معلوم وي د الله ابتدا معلومه ده نه ده د الله ابتدا نه ده معلوم ٹھیک ده چې د الله ابتدا نه ده معلومه او د شرک ابتدا معلومه ده نو معلومه ده چې الله قدیم ذات دی مطلب ابتدای نه ده معلوم او د شرک ابتدا معلومه ده نو معلومه ده چې دا نوې ایجاد دی او نوې بدعت دا شرک دا د دې لپاره دلیل پیش یو سړی ته چا ویلو چې دا ټول دنیا دې ته سوچ وکړه دې خامخه جوړون کې شته هغه څوک دی الله اکاس د الله نه انکاري ناغه وخا چې د هر جوړون کې سیز د پاره هر چې په دنیا کې کم مخلوق دی ردی د پاره جوړون کې شته نو بیا د الله چا جوړ کړي لکه د دنیا لپاره الله دی د الله لپاره څوک دی نو عالم وتوي چې الله ابتدا نه د معلوم هغه د هغه وخت نه دی الله دسه وخت نه دی چې دا وخت نو ناغه څنګه د کم وخت نه دی د الله لپاره وخت بیان کا ناغه ته چې ګوره زتا تر دی یو مثال وي مثال دا دی چې دنیا چا جوړه کړې ده الله نو د دې دنیا لپاره د وخت چا پیدا کړي دم الله نو تما ته وی چې الله د کم وخت نه دی نو دا خو تعالی په دې وخت کې را دننکه او الله د وخت نه بار دی نو زه تاسو دې مثال ویم دا بلب دی دا چا جوړ کړی دی کنه نو هغه جوړونکي به بلب کې دن نشته دا کمپیوټر چا جوړ کړی دی کنه نو ته کمپیوټر مات کدن نو ګورو چا جوړونکي به کېشته نو دا وخت الله جوړ کړی دی او الله د دې جوړونکي د وخت نه صحیح بهري سبحان دا مې ته صرف ډیره پاروي چې دا شرک آغاز د یو وخت نشوي دا دائمي او قدیم نه دی نو کان الناس امه واحده و دا خلق وړه په توحید باندې نو الله را ولېګل نبیان مبشرین او منذرین زیر ورکون کی ير ورکون کی وانزل معهم الكتاب راویل ګور دیو سره کتاب په حق سره ليحكم بین الناس دې لپاره چې دا کتاب او د انبیا فیصله وکړي د خلکو په مابین کې په هغه خبرو کې اختلافو فيه چې خلکو به اختلاف پیدا کړي د خلکو اختلاف شروع کون الله تعالی انبیا را ولېګل چې انبیا د اختلاف سکی ختم کی نو او خاص کر په دې کې هغه چا اختلاف کړو چې کم د علم خاوندانو چا چې شرک کړي نو دیو سره سره علم الانکه د دیونه ګیلا دا پکار ده چې کم از کم دیو خو نه کوله نو دی يهودو ټول نه زیات اختلاف کړي و مختلف فيه و اختلاف نو کړي پر توحید کې مگر هغه کسانو چې ور کړي شوی او غوتا من بعد ما الا الذين اوتوه چې هغه ته دا شریعت ور کړي شوی دا ما انزل الله ور کړي شوی من بعد ما جاءتهم البينات پس دا غنه چراغ له دوی ته واضح دلایل نو بیا هم پکې اختلاف ولي وکړو سره د علم بغیم بینهم د وجه د حسد نه په ما بین د دوی کې نو فهد الله الذين امنوا چې انبیا برالل نو رهنمایي وکول دا کسانو چې ایمان راوړل لما په هغه خبرو کې اختلافو فيه چې اختلاف یې کړو په هغه کې من الحق د حق باذنه د الله تعالی په اذن او په فضل سره والله يهدي من يشاء الله هدایت کې چاته جوړي الى صراط مستقيم سید لاري طرف ته ذکر د کفارو دي او د کفارو مسلمانانو ته ډیر زیات تکالیف رسیدل نو الله دلته مسلمانانو له تسلی ورکي او خصوصا ودا آیت د غزوه خندق په موقع باندې نازل شوه چې په مدینه باندې د هر طرف نه یلغار دي هر طرف نه کافر او غیر چا پیره گیر دي او یو طرف ته د يهودو سره موحده او غوم خپل موحده ما تکړه د مسلمانانو او بلغت القلوب الحناجر دا چونګه قران کې تشریحات را روان دي زی اختصار سره دا ځلونه چې د خلو تر ورسید
نو په دغه وخت کې الله تعالی دا آیت نازل کو و یو مؤمنانو تاسو څه خیال لې چې تاسو به ایماندار یې او اق تکالیف به پتا سو نه راځي کم تکالیف چې به په خوانو پیغمبرانو په مؤمنانو راتل نو پتا سو به دا راځي سخت خو په دین کې خامخ راځي او په خوانو انبیا او په اهل ایمان باندې به دومره سخت رالی چې هغه اهل ایمان به المتا نصر الله یا الله استغه مدد وکړي لکه دومره به اختیار شو صحابه ول الله تعالی تسلی ورکي چې پتا سو باندې بمدسي سخت راځي لکه څنګه چې په خوانو انبیا راغلي ام حسبتم آیا تاسو ګمان کوي ان تدخلوا الجنه دا چې تاسو به داخل شي جنت ولما ياتيكم او حال دار چې لا راغلي نه دي پتا سو باندې مثل الذين حالات په مثال دا کسانو خلو من قبلكم چې تیر شوي تاسو نه مخکې مستهم الباسا چې رسیدلی واغوي ته الباسا مالی تنګي والضراء او بیماری وزلزلوا او جړه قولې شي ودوي لکه زورلې شي حتى يقول الرسول تدي چې وبويل رسول والذين امنوا معه او کسانو چې ایمان راوړل د رسول سره متى نصر الله کله به مدد الله الا ان نصر الله قريب نو خبردار مدد الله تعالی قریب نږدې دی اوس دوباره د سوره بقره چې کوم مقصد دی هغه د مسلمانانو احکام بیانول احکام بیان دا یو صحابي دی عمرو ابن جموح نوم دی دا ډیر بوډا سړی و یو ځل نبی رسول الله سلام لرالو او تاسو ته وکړو چې منګه په چا باندې خرج کو مال يسالونك ماذا ينفقون یعنی کم مال خرج کو او په چا یې خرج کو نو کم مال خرج کا نو هغه جواب اعلان دی ورکړي په چا یې خرج کا نو په والدینو خرج کا په رشتہ دارانو په یتیمانانو مسکینانو مسافر نو چې د والدینو ذکر پکې راغی نو معلومه ده چې دا زکات نه یادي بلکې دا صدقات یادي نو معلومه ده چې په خپل والدینو رشتہ دارانو چې بچا زکات نم کیږي په هغه باندې عام خرچه کول نفلی صدقه دا کول شي نو یسالونک سوال کایستانه ما لا ينفقون چې سس خرج کیدوی نو سس خرج کی نو هغه رستو ذکر کو خو مصارف وته بیانې قل وتو پیغمبره ما انفقتم من خير هغه چې تاسو خرج کوئ سمال حلال مال نو فلیل والدین نو هغه د والدینو د پاره دی ول اقربین د رشتہ دارانو د پاره ول یتامى والمساکین د یتیمانو مسکینانو د پاره او ابن السبیل او د مسافرو د پاره وما تفعلوا من خير هغه چې تاسو خرج کوئ مال نو فإن الله به علم بشک الله تعالی پاغي باندې خبردار دی دیار لسم حکم د جهاد دی چې جهاد تاسو سي ناګوار او بدخکاری او ډیر کرت یو سړی یو سیس بدګنی والله تعالی دغه لپاره پای کې ډیر خیری خي تبکل دینی یو عمل بکینو تاسو په اول کې لږ مشکل ښکاری jihad شو د الله بلار کې وتل شو په دین باندې پیسې لګول شو حج شو تاسو په اول کې سله ګران ښکاری لیکن الله وایي که تاسو پرې ګران خبره ده تاریخ ګوټه مو کو نو ډیر خیرونه برته بګي الله نو کتب علیکم القتال پر اسکړه شوی پتا سو باندې قتال او هو کره لكم بد حال کې چې بدخکاری تاسو ته جهاد واسان تکرو شین او ډیر کرته نذیر چې تاسو بد غنی یو سیز او هو خیر لكم هغه بس تاسو لپاره بهتري واسان تحبو او ډیر کرته تاسو بخوخ غنی یو سیز او هو شر لكم هغه بد تاسو لپاره والله يعلم الله تعالی پویږي وانتم لا تعلمون او تاسو نه پویږئ يسالونك عن الشهر الحرام سوال کې استانه د عزت والا میاشت په باره کې قتال فيه یعنی د عزت والا میاشت کې د قتال په باره کې استانه تاسو کوي نن نه 10 چې چاور دل ان شاء الله په دې سبق په دې آیت باندې بوس کوي هغه دا چې نبی رسول الله والسلام یو لشکر ولېو په میشن باندې او عبد الله ابن جحش رضی الله عنه په امیر کو او عبد الله ابن جحش رضی الله تعالی عنہ ته دا ویلو چې دا خط والا او دا به هغه پوری نه کولا به سو پوری چې دومره مزل تاسو نه کړ نو نبی رسول الله خط واغستو عبد الله ابن جحش رضی الله عنه سره لشکر ور سره روان دي چې دوه ورځې مزل وکړو خط وکړو نو پاغه کې لیکلو چې زه تاسو نبی رسول الله بګوره میشن او جهادي حکمت عملی وای دي ته ډېری خبرې به پراس کې ساتي دی وی چرته لګل دا و د مدینه کې ونه ویل ورې څوک جاسوسي ونه کی دا ډېر کلکه حکمت عملی غواړي دا مشری ډېر عجیب سيزي نو دا والا یو دوه ورځې پس به وګورئ نو چې دوه ورځې پس وکتل پاغي کې لیکلو نبی رسول الله چې زه تاسو په پلان کې میشن باندې لګم او که تاسو کې کم مرګره مزید مخ کې تلی شي نو لاړ شي خو که کم سړی ته دا مخ کې تلل مشکل نو بیرته راتلی شي نو چې دې صحابي د خپل مرګرو ته دا خط واورو ار یو ویل یاره مونږ لبیک د نبی رسول الله په حکم باندې زمونږ لبیک دې زمونږ سکار دې بیرته نو چې دیو کله لاړو
نو ما خو تاسو ته وی چې عزت والا میاشت سودی سلو ذیقات ذلحج محرم ایوه دی جدا ده او هغه رجب دا و شعبان د دینه مخکې دا رجب په کوم ورځ باندې چې دیو دغه لکه مطلب دا چې دا چا سره چې مخامخ شو کمی قافلې والا سره نبی رسول الله چې په کوم میشن باندې لګیلو نو دغه ورځ چې کوم دا نو دا 29 جمادی الثانی 29 نو په 29 باندې کله کله میاش په نظر راشي نو سباله یکم شي نو یکم رجب شي او کله کله میاش را نشي نو سباله 30 جمادی الثانی شي او بل ورځ نه بیا خود به خود دغه شروع شي میاش بل شروع شي نو په دغه ورځ باندې دیو چې د قافلې سره مخامخ شو نو د ماخام نه پس د دیو دغه سره توتو مې راغی نو د مسلمانانو د لشکر نه یو کافر ولګید او مړ شو عمرو بن الحزرمي نومو ابن الحزرمي دا مړ شو نو د مسلمانانو صحابه د لاس نه سړی مړ شو کافر خروستو پته ولګید چې په 29 باندې میاش لیدل شي ور صحابه د خیالو چې د میاش بر 30 نو سباله به 30 جمادی الثانی رجب خو بل سبا شروع کیږي او چې دیو بیا کله سړی قتل کو روستو پته ولګید چې میاش لیدل شوی دا نو د دیو نه سړی د یکم رجب پشپه باندې مړ شو نو په اشهر حرم کې قتل راغی کرانه نو چې کافرانو ته دا پته ولګید نو د نبی رسول الله نبی سوالونه کول ته خو مونږ ته وی چې عزت والا میاش کې قتال نه دی پکار یاره چې د یو مسله باندې ملک توی کله کله سړی چې ملامت کې دي سوتوي تاسو چې ماته یو مسلې جواب راکړئ اجي په دې عزت والا میاش کې سړی قتلول څنګه دي دا بیا سره دغه لپاره چې تاسو ولې سړی په دې میاش کې وجلې نو الله ولا جواب ورکو چې ګور دیوستانه د عزت والا میاش په باره کې تاسو کوي قتال فيه یعنی چې کم قتل پکې شوی دا غي په باره کې تاسو کوي نو ته ولا جواب ورکا چې قتال فيه کبیر ټیک دا په عزت والا میاش کې قتل کول خو غټه ګناه ده لیکن د الله د لارې نه منع کول کوپر کول د مسجد حرام نه خلق منع کول او د مسجد حرام نه داغي اوسیدونکو د مکې نه شړل دا د قتل نه غټه ګناه ده نو خپل غټو ګناهونو تم سوچ نشته د دیو دی معمولی خبرې تم سوچته نو لہذا او الله تعالی د دې صحابه د قتال د ګناه کبیره ونه ویلا وکړي د ګناه کبیره ویله اهل علم په دې باندې پويږي نو قتال پزبه القتال فيه كبير ویله ځکه چې معرفه سره اعاده وشي نو اهل علم په دې پويږي نو دا سابقه قتال یادي او چې په نکری سره نو دیو چې کوم قتال په باره کې تپوس کړو داغه په باره کې الله نه وی چې ګناه کبیره ده د دې صحابه د ګناه کبیره نه قتال فيه كبير عام خبره کوي قبل چا قتال وکړو هغه په کې ګناه کبیره ده خدا ستاسو دا خود کبیر نم اکبر ده ستاسو د مغټه ګناه ده او بیا مسلمانانو ته الله شهر الحرام سوال کوي ستانه د عزت والا میاشتې په باره کې قتال فيه یعنی په دې کې د قتال کولو په باره کې نو قل وتوا پیغمبره قتال فيه كبير یعنی قتال کول په دې کې لوی ګناه ده وصد عن سبيل الله من کول د الله د لارینه چې واړی تاسو لاره تاسو د دین نه ان استطاعوا کچری دی وسولرو نو مطلب دا چې لحاظ مساتای و من يرتد منكم عن دينه نو کتا تاسو د دین نه واړه ولې نو ګوریا ساتي چې کم سړی مرتد شو کم سړی واړې دو پتا سو کې د خپل دین نه فیموت او دې مړ شو او هو کافر په دې حال کې چې د کافرو نو فاولئک حبطت اعمالهم نو دا خلق دي چې ختم شو عملونه دي په دنیا کې او په آخرت کې واولئک اصحاب النار او دا خوندان د اور دي هم فيها خالدون دي به همیشه لپاره په دې کې اوسېږي ان الذين امنوا دا د هغه صحابه داغه جهاد اهمیت ده او هغه ته اعلان ده چې تاسو نه الله تعالی په دغه جهاد راضي ده ان الذين امنوا چې دا خو په خطا کې قتل شوی ان الذين امنوا بشکا کسان چې ایمان راوړي والذین هاجروا کسان چې هجرت کړي وجاهدوا فی سبیل الله جهاد کړي د الله تعالی په لار کې اولئک يرجون رحمت الله دا خلک دي چې امید دي ساتي د الله د رحمت او د ثواب دغه صحابه ته درخواست ده چې د الله د رحمت امید ساتي مطلب پدې بتا صلی الله اجر درکې والله غفور رحیم الله بخون کې مهربان ده ما خو تاسو ته ویلو چې په سوره بقره په بقره حصہ کې ټول هغه احکامات دي چې د مسلمانانو سره تعلق دي نو د مسلمانانو سره تعلق لرونکو یو حکم چې دی نو هغه د شراب او د جواره امراغ چې صحابه دې باره کې تاسو کو چې شراب سره اوس کی نو کنزلیم کوي بدر دي موي داول نه حرامي او جواری چې سره کوي نو هغه مال په داو لګولي نقصان به یقیني دي جواری وای دي نو دې باره کې تاسو څه خیال لري نو الله
جواب ورکو چې په دې دوانو سيزونو کې لږه نفع او ډیر پکې نقصانات. نو تاسو بس وایي چې الله تعالی شراب حرام نه کړو بلکې اسی ویل دي لږ نه پر پکې ډیر پکې نقصانات دي، حرام خو ته نه وایي. نو یاد ساتئ دا چونکه قران کې زې په زې را روان دي، زې ته خلاصه چې شراب एकदम الله نه دي حرام کړی. جواری د ټولو نه اول 14 سپاره کې روایت ده، نو هغه کې وته اشاره وکړه باریک. ومن الاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا، وای تاسو د انګورونه شرابم جوړوي، ورزقا حسنا او عام خوراک هم کوي. نو عام خوراک سره حسن لفظ ولګاو او د نشي سره حسن لفظ ونه لګاو. نو معلومه ده چې اسی خوړل ډیر خدي او دا شراب نشه اسی ذکر کړه. نو ډیر صحابه په دې اشاره پوي شو دغه وخت نه شراب پرې. بیا په دویم ځل د آیت نازل شو چې په دې کې لږه نفع ده خو ډیر نقصانات دي. نو بیا هم ډیر پوه شو چې الله وایي چې هلکه په دې کې ډیر نقصانات دي او دا एकदम ځکه نه حرامول چې نشې والا کس एकदम نشه نشي پرېښودی. نو دا علاجن د سره روان. بیا یې پابندي ولګول یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى. نو دا دویم درجه ده واغه درېمه. نو چې په حسن سره وته اشاره وکړه، په دې آیت سره وته اشاره وکړه، د مانځه په وخت کې حرام کړو، نو په 3 درجو کې ذهن سازي صحابه ول وکړه. نو په بلوز آیت نازل کو انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس، د پلیتی ده عمل من رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه ځان ته ساتي. نو لہذا دا دویمه درجه ده چې دا ذکر شوی چې لږه نفع او ډیر نقصان. او دلته ویل چې څه خرج کو، نو قول العفو اضافي سیس خرج کړي. دی آیت باندې ځان کوي د صحابه په دور کې بازو به ټول مالونه صدقه کول، چې کور کې به سو هغه به صدقه کول. نو په هغه سره په کور کې کله کله محتاجی پیدا شو. نو اوس د ابوبکر صدیق رضی الله عنه ټول مال صدقه کاو، نو دا ذهن هم جوړو، د کور د خلکو ذهن هم جوړو. نور عام حکم خو نبی رسول الله دا کړی چې دومره صدقه به نه کې چې ستا خپل بچی محتاج پاتې شي. نو دا آیت نبی رسول الله باندې نازل شو چې هغه مال خرج کوي العفو چې کم ستاسو د بچو د ضرورتو نه اضافي. نو د ضرورت نه زیات صدقه کول ګوره دا زکات نه دی یاد کړي. زکات خو ډیر رستو را روان دي. زکات خو چې کم نه نو په سلويختو کې یو د ته یو خاص نصاب ترسي، خو که یو سړی د زکات نه علاوه عام صدقه هم کوي نو هغه به اله کوي چې کله د خپل بچو ضرورت پوره کړي. العفو هغه اضافي سیس دی، نو هغه به صدقه کوي. دویم شو. او درېمه دا ده چې د یتیمانو مالونه چا څه ورسره. نو قرآن ویلو چې څوک د یتیم مال خېټې ته بوزي نو دا خپل خېټې ته اور وراچي. نو دې سره چې چا څه د کمو کسانو په پرورش کې یتیمانانو ناغو ول ډوډۍ جدا کړ، دیو بزان له خوړه غو بزان له خوړه، نو هغه سبا رزق چې کم نه نو هغه ضایع کېده. نو الله بیا آیت نازل کو چې ستانه د یتیمانانو یسالونک عن الیتام، یتیمانانو په باره کې تپوس کوي. نو اصلاح لهم خیر، دا غو اصلاح ساتل خیر خوایي دا غو د پاره خو بهتره ده. خو کزان سره په خوراک کې شریک کوي نو دا ستاسو رونه دي. نو مطلب دا کده یتیم علم المفسد من المصلح، او الله پیژني فساد کوونکی لره د مصلح نه. ولو شاء الله لاعانو ته درخواست دی چې مؤمنانو مشرانو پلارانو نیکونو او رونو تاسو په نکاح کې مور کوي خپل لونه خويندې چاله المشرکین مشرکین سړو لره حتا یؤمنو تر دې چې دا مشرکین سړي ایمان نه وړي. ولا عبد مؤمن خامخ مؤمن بنده خیر من مشرکین بهتر دی مشرک نه. ډوډۍ په تاسو باندې منه ده، نه ناسته منه ده، نه چې کوم نه داغه د لاس انځل شوی جامې په تاسو باندې منه. دا ټول خبري جایز دي. دا د يهودو په دین کې صرف او صرف خاص نزدېکت، تاسو ټول به پوه شئ، خاص نزدېکت منه ده بس، د دین علاوه نور څه نشته. خاون چې دین خاص نزدېکت نشي کولای، نور په دغه دوران کې خزه سم کوي نو کولای شي. ها البته دومره ده چې خزه به منظم نه کوي، روزه به نه نیسي، خو د موز قضا په نشي قضا پېشته. بس دغه خبره. ويسالونك عن المحيض، او زنانا دا نارینستانه سوال کوي عن المحيض د خاص حکم په باره کې. قل هو اذن تو ودا یو ګندګی ده. فاعتزلوا النساء، جدا او سید زنانه جدا کوي. زنانه دغه نیکین تختیدو د لپاره زماده نوم استعماله، نو د نیک کار کولو د لپاره کم از کم زماده نوم پیش کاو. نو سو وکا مور سره د نیکی وکا، جمعه تراشه چې کوم کې قسم خوړی چې نه برازم، ضرور سره د خبري وکړه چې کوم کې قسم نه دی خوړی مخري چې زماري په خدای قسم چې پرون باران شوی حالانکه نو شوی، نو غلط شوی. خود ته په خپل ذهن کې 100% رښتیاي. کله کله سره غلط شي نو دې ته لغو قسم وي، په دې کې الله تعالی ته نه رانیسي.
او یو لغوه دی ته و چې غیر ارادي د سړي د خولې نه وځي. بعضې سړي عادت دي که نه مړه قسم دی یاره ته دې خوښه مړه قسم دی دغه راکړه مړه قسم دی څه ګپ دی راغست نو دا چې دی نو دې ته لغوه قسم وایي. نو په دې کې تا الله نه رانیسي چې هغې باندې به دې رانیسي چې کوم کې تا قصد او اراده کړي نو هغې کې به دې رانیسي. نو په هغې کې په کوم به دې رانیسي نو یو کې به دې په آخرت رانیسي نو هغې ته یمین غموس وایي. هغه دې ته وایي چې ته په دروغه قسم وخورې. نو چې چا په دروغه قسم په تیر شوي زمانه وخوړ نو الله به یې رانیسي ګناه ده. خو یو یمین منعقده دی چې په راروانه زمانه کې په یو سیس قسم وخوري چې زما دې په خدای قسم د نن نه پس به موبایل نه ګورم او بیا دې وکتو نو دغلته ګناهګار هم شي چې قسم دې مات کو او کفاره به م ورکوي. کفاره بیا په 9 سپاره کې را روانه ده چې 10 مسکینانو له به یا جوړیالي او یا به چې کوم دی نو 2 ټایمه پې خوراک کې او یا به غلام آزادې او که دغه وس دی نه کې د بیا به 3 روژې نیسي. نو دغه خبره ده. لا یؤاخذکم الله مؤاخذه نه کوي ستاسو الله تعالی باللغو فی ایمانکم په قسمونو کې په لغو قسمونو سره ولکن یؤاخذکم لیکن الله تعالی مؤاخذه کوي ستاسو بما په هغه سره کسبت قلوبکم چې اراده کړي ستاسو زلونو والله غفور حلیم الله تعالی بخون کې دی حلیم صبرناک دی. بس دا یو آیت کې یو مسله ده په زمانه جاهلیت کې چې چا بخپل خزي ته قسم وخوړ دا ضروری خبر ده. زمالي په خدای قسم والله لا اقربک عربو بویل په الله مې د قسم تا ته نه نږدې کېږم بس د دې خزي ژوند به ختم. دا په هوا کې معلق دې خزي په بل ځای کې نکاح نشو کولای ولی د دې سړي په نوم ده دا سړی به نه ور نږدې کېدو ولی ما قسم خوړلې ده. دې عربو به د قسم له ډېر اهمیت ورکاو. اهمیت خو پکاري خو لکه سړیتوب کا خو چې سړي خو کړی کنه. نو لہذا دې زنانه ته زنی نږدې کېږم ټیک د زما ښځه ده او زما اوسه تعلق نشته ولې چې ما قسم خوړلی. نو قرآن او شریعت چې راغی نو د زمانې جاهلیت ډېر رسمونه ختم کړو. نو من جمله په هغه چې چا خپلې ښځې ته ویل چې زه به تا ته نه نږدې کېږم او موده ورسه ذکر نه کړ او یا ویل زه به تا ته نه نږدې کېږم 4 میاشتې او یا به زه تا ته نه نږدې کېږم د 4 میاشتو نه په بره ځه 1 کال 2 کاله 3 کاله یاره 15 کاله به زه تا ته نه نږدې کېږم. نو څوک مو ما دې دا که نه په الله مې قسم زه به نه نږدې کېږم نو د هغې ذکر مودې ذکر نه کړه او یا 4 میاشتې یاره 4 میاشتو نه زیات نو 4 میاشتې دویم صورت د 4 میاشتو نه زیات. نو په دې صورت کې د دې حکم بدل دی. حکم دا دی چې دا دې په دې 4 میاشتو کې دنه که د 4 میاشتې نم دي یادې کړي نو 4 میاشتې به ده پسې ونښتې. که ده د 4 میاشتو نه زیات یادې کړي نو دی په 4 میاشتو کې دنه خپلې بیبي ته یو ځای شي دا قسم دې مات کي کفاره دې ورکي ورنه 4 میاشتې تېرېدل او که دی بیا یوه سترګی جاړي و بلې خاندي خود به خود به دا ښځه دنه په یو طلاق سره جدا شوي. دومره به ښځه معلق په هوا کې نه ساتي. نو عربو په دې قسمونو سره د ښځې په هوا کې معلق ساتلی بل چاته به هم نه پرېښودی چې دا بل ځای کې به نکاح نه کوي زما ښځه او زه اوس تعلق ځکه نه ځم چې ما قسم خوړلی. نو چې چا قسم وخوړ موده ذکر نه کړه یا 4 میاشتې یا 4 میاشتو نه زیات او ښځې دغه شان معلق وساتله نو 4 میاشتې تېرېدل او خود به خود به په یو طلاق سره تلي. بیا ستا د خولې د ړقولو ضرورت هم نشته نه د عدالت او نه د سټام خود به خود به طلاق. خو که یو سړي د 4 میاشتو نه کمه موده ذکر کړه لکه نبی علیه السلام په خپله 1 میاشت ذکر کړی زه به خپلو بیبیانو ته 1 میاشت نه نږدې کېږم نو دې کې بیا د میاشت که یو سړي میاشت یاده کړه یا 2 یا 3 میاشتې یادې کړي زه به نه نږدې کېږم نو ده ګورې ځان له طلاق نه بار کړو. طلاق خطره په ده باندې نشته ولې چې د طلاق د خطرې دپاره د 4 میاشتو دغه ضروري دی او ده د 4 میاشتو نه کمه موده ذکر کړه نو دی به داسې کار کوي چې اوس مثلا زه به تاسو 2 میاشتې ویم یو سړي دا قسم خوړی چې زه به 2 میاشتې خپلې بیبي ته نه نږدې کېږم نو که 2 میاشتو کې دنه نږدې شو نو کفاره دې ورکړي او که 2 میاشتو کې دنه نږدې نه شو نو 2 میاشتو سره قسم پوره شو نو د کفارې نه بچ شو او ښځه بیرته ښځه د هېڅ نقصان ورته نشته ولې چې د قسم د 4 میاشتو نه په کم باندې خوړلی. نو دقه شان چې کوم دی نو الله تعالی آیت نازل کړو نو ګوره للذین یؤلون من نسائهم هغه خاوندان یؤلونه چې قسم خوري
په قسم سره ځان جدا کوي من نساء د خپل بیبیانو نه نو الله موږ ته انتظار کو خو تربص اربعه اشهر انتظار د رسول میاشتو د سلور میاشتو نو فین فاو نو کچری دیو پر سلور میاشتو کې رجوع وکړه نو کفاره دی ادا کی نو فین الله غفور رحیم الله بخون کو مهربان دی لیکن وین اعظم الطلاق کدیو د طلاق اراده وکړه طلاق اراده څه ده چې سلور نو بیا فین الله سمیع علیم الله ما اوریدلیم دی او علم وعلم چې تاسو دا خبره کړې دا خزه به تاسو باندې حرامه ده نو چې خزه حرامه شو طلاق شو طلاق خزه بیا عدت تیری دا بقایا آیتونه عدت دي د طلاق ټول مسائل دي دا شته سبق پوره دي سبحانك اللهم وبحمدك برکا چې ناس الله ټول ته ډیر خیرونه او برکتونه نصیب کړي اوریدونکو ته الله تعالی نصیب کړي د دې قران د برکت زمون په کورونو کې خیرونه او برکتونه راولي خلاف شریعت طلاق او داسې قسمه د مختلف قسمه هغه الفاظ چې هغه د زنانه د پاره د خاندان او د معاشرې د پاره